دا ملګری تپوس کوي چې یو کس اودس کو نور اندامونه ووینځل خو په موضوع باندې مسه داغه نه یې رشوه سلور 15 منټه پس ورته یاد شو چې ما خو په موضوع باندې مسه نه ده کړې نو اوس به د اودس پوره کوي د سر نه که صرف په موضوع باندې مسه کوي نو جواب داده چې په داسې صورتحال کې دوباره اودس کولو ته ضرورت نشته صرف په موضوع باندې د مسو کې اگر که د اودس هغه وینځلې شوي اندامونه اوچ شوي ولې نه وي نو که صرف اودس صرف په موضوع باندې مسه هغه کافی ده دوباره اودس کولو ته ضرورت نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو نابالغه ماشومه ده د هغې پلار وفات شوی دی مور بل ځای کې نکاح کړې ده هغه نیکه سره پاتې کیږي او د دې ماشومې 2 لک روپۍ دي نغدې هغه نیکه سره پرتی دي نو دی دا تپوس کوي چې په دغه 2 لک روپو باندې د زکات څه حکم دی نو جواب داده چې کله بالغ انسان سره د نصاب عمر مال پوره شي نو په هغه باندې زکات فرض کیږي او که د نصاب عمر مال یو نابالغ انسان سره وي نو په هغه باندې هیڅ قسمه د زکات والا حکم فرض نه دی لہذا د ماشومې دغه پیسې چې کوم نیکه سره دي 2 لک روپۍ نو دا جنې واقعیتا نابالغ وي نو په دې باندې زکات فرض نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې د نقدو پیسو د زکات څه حساب دی لکه یو کس سره 2-3 لک روپۍ دي هغه په څه حساب باندې د دې زکات ورکوي نو جواب داده چې د نقدو پیسو د زکات حساب هغه دا دی چې په سلو کې 2.5 روپۍ زکات ته نو په لاکو کې به 2.5 روپۍ راشي په 1 لاک روپو کې 2.5 روپۍ زکات ته نو په 2 لاکو کې به 5000 شي په 3 لاک کې به 7.5 شي دغه شانتي ورله تاسو حساب لګوي جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس موزي واچولي انو د دې د مسی هغه موده به د سټیم نه شروع کیږي چې سټیم دی او 10 مات کی او که سټیم دی په هغه باندې مسو کی د دې دوانو کې د کم یو وخت نه به د مسی هغه موده شروع کیږي نو جواب داده چې کله یو کس موزي واچولي به تور مثال سحر مزله هغه او 10 کو او موزي واچولي داغه او 10 را روانو مثال په تور 10 بجې هغه او 10 مات کو او بیا ماسپخین مزله هغه او 10 کو او په ماسپخین داغه په موضوع باندې مسو کړه نو اوس 3 ټیمونه شو یو د موضوع اچولو ټیم شو هغه د سحر د مز نمخ کې دی او دویم نمبر د او 10 ماته 2 ټیم شو چې په کم او 10 کې د موضوع اچولې وي نه هغه 10 بجې د درځي او دریم ټایم هغه د مسجد ان هغه ماسپخین دی نو د موزي باندې د مسجد چې کومه موده ده هغه د 10 بجو نه به شروع کیږي چې په کم او 10 کې د موزي په خپو کړی او د هغه نه پس دغه او 10 کله امات شو نو د هغه نه پس به 24 غنټې حسابيږي چې کله مسو کې هغه نه به نه حسابيږي بلکې د او 10 ماته 2 د ټایم نه به د موزي هغه د مسی والا موده شروع کیږي. دا ملګری د مانیری یا داسې به وایي چې د مانیری پایان د کلی د سفر په حواله سره د حدود مبارکي تپوس کوي چې یو کس د مانیری کلی نه اوزي په مختلفو اطرافو باندې نو د کم ځای نه به د سفر حدود شروع کیږي او چې واپسای کې را دن کیږي نو کم ځای نه پس بده مقیم شماريږي او داغې نه مخکې بده مسافر شماريږي نو جواب داده چې زمونږه مانیری پایان د دې حدود نه مراد داده چې د دې د خلقو جایدادونه تر کم ځای پوري دي نو تقریبا تر کالا پوله پوري یا د کالا نه لګ مخکې پوري په جانګیر روډ باندې دا حد ده او په ټوپای روډ باندې ګلوډي رای حد ده او مردان روډ باندې دا گواټي او چارباغ دغه دا زمونږه د کلی حد ده او دی طرف ته بونیر طرف ته چې کوم زمونږه تقریبا دا چیک پوسټ ده د ضلع صوابای چې کوم حد ده نو دغه حد ده انو دا زمونږه د کلی حدود دي د سفر په حواله سره مطلب دا چې دینه دی خو وی دنه طرف ته
او اراده د سفر وي نو دی به پوره مسکی او چې ردی نه بهر شي ان بیا به د سفرانی مسکی او دغه رنګي واپسای کې مسله ده چې کله دی واپس راځي او دی حدودونه بهر وي ان سفرانه مثبکی او کدی حدود ته دن نشه نو بیا به پوره مسکیږي. دا یو ملګری تپوس کړو چې او دس او کی یو کس او بیا هغه غانی وغیرہ اوري نو دې سره او دس ماتيږي او کنه ماتيږي. نو موږ جواب ورکو چې صرف په غانو اوریدو سره اگر چې او دس نه ماتيږي خو لیکن غانی اوریدل حرام دي. البته که د غانو اوریدو سره د هغه کیفیت شهوانی شو او د هغه په وجه باندې د هغه نه سقطره لاړه یا سمزی لاړه نو دې سره او دس ماتيږي. یو ملګری دی باره کې اوس تپوس کوي چې دغه قطری یا مزید لو سره کدا کپړو سره ولګي نو کپړې پلیتيږي او کنه پلیتيږي. نو جواب داده چې څنګه واړه بول پلیت دي نو دغه شانتي دغه مزي یا دغه وتلو والا قطره دا پلیته ده او څنګه چې په وړو بول باندې کپړه پلیتيږي دغه شانتي په دې باندې کپړې پلیتيږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس او دسو کې بیا کمرې تلاړ شي الته کې غانی لګي دلی وی په ټي وي باندې یا په ټیپ باندې او د کینی هغه ووري یا هغه د پاراناست نه کوي خو اسی ووري نو دې سره او دس ماتيږي او کنه ماتيږي. نو جواب داده چې غانا اوریدل داغي حرامواله په خپل ځای باندې دي چې داغي اوریدل حرام دي ناجایز دي لیکن کمه پوری چې د او دس ماتېدو تعلق دی نو کداغي غان سره شهوانی کیفیت پیدا شو او داغي په وجه باندې د دنه د وړو بولو ځای نس قطره لاړه یا سپینا غوندې رقیق ماده چې هغه ته په عربی کې مزي ویل شي نو هغه سیس خو ناقضي وضو دی او کداغه کیفیت نوي نو فقط په اوریدو سره او دس نه ماتيږي اگر چې د او دس په نورانیت کې کمی راځي نو که دوباره او دسو کې نو د او دس نورانیت به کامل شي ولیکن که او دس اونکو نو په دې سره او دس مات شوی نه د او دسوم کافی دی. د ملګری تپوس کوي چې یو سړی په خبر تلاړ شي او بیا ماسختن واپس راشي یا د ماسختن نفس دی واپسی کوي نو دا ټول منځونه به سفرانه کوي او که څنګه طریقه وي. نو جواب داده چې کله د پیښور په اراده باندې د خپل کلی د حدودونو بهر شو نو د مسافر دی لہذا په لار کې چې کوم منځونه راځي د خپل کلی د حدودونو بهر نو هغه هم سفرانه کوي. پیښور ته چې ورسېد او په دغه غرض باندې د واپسای اراده وي نو پیښور کې به د سفرانه مسکی واپسای کې چې د پلار باندې را روان دي نو تر څو پوري چې د خپل کلی حدود ته رادن نشوي نه دي نو د به سفرانه مسکی. د ماسختن مسک د پلار باندې کو نو سفرانه وکي او کنه کلی ته رادن نشو داغه نفس د ماسختن مسکی نو بیا به پوره مسکیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو نارینه او یو زنانه یو ځای ودرېږي او مسکی څنګه چې دوه نارینه صف کې ولاړ وي نو دغه شانتي نارینه او زنانه یو ځای مسکی جدا جدا خپل خپل مسکی نو آیا د دې سړی د غموز خرابېږي او کنه خرابېږي او په دغه سړی باندې د غموز دوباره کول ضروری دي او که ضروری نه دي. نو جواب ده چې پردای زنانه سره ودرېږي نو هغه خو په ذات خود ناجایز دي هغه کې خو کلام نشته. البته کچاري خپل داسې زنانه وي چې لکه کورواله شو خزه شو یا خور شو یا مور شو یا لور شو داسې قریبي رشتو والا زنانه که د سره په خوا کې ودرېږي که یو جا نماز وي که الګ الګ جا نماز وي او د دوانو موز جدا جدا وي زنانه خپل فرض مسکی نارینه خپل فرض مسکی یا زنانه فرض کوي نارینه نفل وغیرہ کوي نو په دې طریقه باندې د زنانه په ادریدو سره په خوا کې اگر چې متصل ولی نوي نو د نارینه په موز باندې هیڅ قسمه اثر نه غورځيږي
او نه موس کې سفر اخرازي او نه په د باندې دوباره دغه موس کول ضروری دی. دا ملګری تپوس کوي چې دی یو ملګری دی نه د هغې سو مریض حکیم لتلی او هغه ول په روحاني طریقه باندې اپریشن کړی دی او چې کوم چیټي ورکړی دی نو په هغې باندې دا لیکلي دي چې 15-20 بلکې 25 ورځو پورې به په اشاره باندې موس کی ځکه چې دی اپریشن شوی دی. نو دی دا تپوس کوي چې دی د پاره په اشاره باندې موس کول جایز دي او که ناجایز دي. نو جواب دا دی چې روحاني طریقه باندې اپریشن کم از کم ذاتی طور زما د سمجھ نه بالاتر سیز دی او منګه نورو عاملانو سره لږه رابطه وکړه او د هغې نه طریقې کار معلومولو کوشش وکړه چې آیا داسې طریقه باندې اپریشن او بیا د موز غوندې حساسه مسله نو هغې د لا علمه اظهار وکړو. نو ذاتي طور زه په دې باندې هیڅ نشم ویلی او ځکه چې ما ته پوره معلومات نشته. ډاکټر اپریشن وکړي نو هغه خو ښکاره باره چیړ پاړ کړی هغه سرمن شلوري دننه کار کړی ټکونه کړي نو هلته په اشاره باندې موس کول دا معقول هم دي سمجھ کې هم راځي او روحاني طریقه باندې اپریشن زموږ سمجھ کې نه راځي نو د دې په نتیجه کې په اشاره باندې موس کولو اجازت موږ نشو ورکولی. دا ملګری تپوس کوي چې موږ سره مدرسه کې واړه دي د هغې نه موږ د میاشتې 100-1.5 روپۍ فیس اخلو. په هغې کې یو وړوکی دی نو د هغه پلار بینک کې دی نو هغې موږ له فیس هم راړي د پلار د پیسو نه او کله ناکله هغه پلار یې موږ سره د مدرسې په امورو کې 500 روپۍ یا 1000 روپۍ تعاون هم کوي یعنی چانده راکوي. نو د دې باره کې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی که چېرې د دی پوره آمدني د بینک وي او د آمدنۍ څه نورې حلال ذرایع نه وي او بینک کې هم داسې نوکري وي چې د سود والا معاملاتو کې ملوث وي نو دا پیسې حرامې دي. دا په چانده کې اغستل یا په فیس کې اغستل دواړو صورتونو کې جایز نه دي. د فیس خو چونکې مجبوري ده هغه به تاسو خامخا اخلی نو هغې دپاره طریقه دا پکار ده چې د دی پلار ته وویلی شي چې تاسو زمونږ د فیس دپاره د چا نه قرض پیسې راوالی هغه موږ له راکوئ بیا د خپلې آمدنۍ نه که هغې قرض ادا کوي نو ستاسو دپاره به حلال وي او چنده خو مجبوري نه ده الله تعالی به د حلالو ذرایو نه میسر کي نو چانده اغستل جایز نه دي فیس اغستل د دغې پیسو نه جایز نه دي. او که چېرې دې سره د دې څه حلال آمدن وي ځمکه وي د هغې نه آمدني وي یا څه سایډ کاروبار وي د هغې نه څه آمدن وي یا یې واړه وي او هغې محنت مزدوري کوي د هغې نه آمدن وي نو بیا د حلالو هغه نیت بنده وکړي نو بیا د دې اغستل جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام د جمعې مونځ ورکو نو په لومبي رکعت کې یو سجده وکړه او دویمه سجده یې ونه کړه بیا چې کله آخري قاعده کې کېناسته نو سجده سهو یې وکړه نو دا مونځ شو او که ونه شو. نو جواب دا دی چې دواړه سجدې دا فرض دي او مسلسل او یو بل پسې کول دا واجب دي. نو که په یو رکعت کې د بنده نه یو سجده پاتې شي او په بل رکعت کې یا په دویم یا په دریم رکعت کې هغه سجده وکړه د سلام جارباسلو نه مخکې هغه سجده وکړه انو مونځ به سجده سهو سره ادا شي ځکه چې واجب پاتې شو. خو لیکن که یو سجده پرېښوده او نه په بل رکعت کې وکړه او نه د سلام نه مخکې وکړه نو په سجده سهو سره دا مونځ نه کېږي. نو که دا مسله هم داسې وي چې څنګه تاسو وایي نو دغه د جمعې مونځ نه دی شوی دی به ځان له د ماسپښین مونځ اوس قضا کوي. د جمعې مونځ چې کله ټایم تیر شي او د جمعې مونځ په څه وجه فاسد شي نو د ټایم نه پس بیا د هغې قضا د ماسپښین د مونځ په طور باندې به کېږي. نو که دغه شانتې وي نو بیا به د ماسپښین مونځ قضا کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا تاسو چې کوم سوال کړی دی بزنس فار یو کمپنی ده
انو د دې شرعي حکم څه شی دی نو دا په دې باندې د علما کرامو حضرات فتوا راغلي ده دا جایز نه دی په دې کې شرکت کول جایز نه دي او تاسو چون کې مدلل خبره کړې ده انو دې کلیپ پسې تاسو ته د جامع الرشید یو لیکل شوی تحریری فتوا درلېګم تاسو هغه وګورئ ان شاء الله تعالی تاسو به تسلیو مشي او خلاصه دا چې دا کاروبار جایز نه دی په دې کې انویسټمنٹ جایز نه دی په دې کې شرکت کول جایز نه دی دی ملګری د امام ابن قیم رحمت الله علیه یو جمله را لګلې ده او د عقیده ترکیب ته پوس کوي چې صلات الفجر اساس العمل و اوله نو دی دا ته پوس کوي چې دا و اوله دی که و اوله دی نو جواب دا دی چې دا و اوله دی او د دې عطف په اساس باندې دی او مطلب دا دی چې د سحر مز د رزي د عمل بنیاد او د رزي لومبني عمل دی دا زمونږ د عوام مبارکي ویلي دي لکه چې مونږ سحر پاسو ان لومبه عمل زمونږ چې کم نیک وي ناغه د سحر مز وي ورنه چې کم اکابر دي بزرگان دي اولیاء الله دي هغه د سحر منځ پورې ډیر لوی اعمال کړی وي نو دا و اوله ده بضم اللام او د دې عطف په اساس باندې دي دا ملګری تاسو کوي چې یو کس مسکی رکوع یا سجده کې تسبیحات د دریونه سیوا ویل غواړي و پیری یا نه پیری یا یولس پیری وغیرہ او دنه یریږي او دا په ګوتو باندې شماري نو په ګوتو باندې شمارلو کې صحت شته او کنيشته نو جواب دا دی چې د شمارلو دا طریقه کوي چې د باقاعده ګوتې یو بل لوړی لکه څنګه چې د موز نه پس خلک تسبیحات کوي ابن په بن باندې ګوته ګرځي نو دا طریقه مناسب نه ده البته که په رکوع کې د پکوپو باندې لاس کې خود وي انو چې یو پیر سیوا او وي نو یوي ګوتې لګونه زور ورکی بل پیر باندې بل ګوتې لګ زور ورکی نو که په دې طریقه باندې یا دغه شانتي په سجده کې پزمکه باندې ګوتې پرتی وي نو چې سجده کې د کله سیوا تسبیحات وي یو پیر سیوا او وي نو یوي ګوتې زور ورکی بل پیر انده طریقه جایز ده او بن په بن باندې ګوته ګرځول دا طریقه مناسب نه ده جی دا ملګری تاسو کوي چې یو کس جنابت کی وی او د غسل اراده وکي او بالټي کې اوبه واچي او د بالټي نه اوبه راوالي په ځان باندې اوبه اړي دا غینه سشتي بالټي ته وشي نو دغه بالټي د اوبو سه حیثیت ده دا پاکي دی او کنا پاکي دی غسل پکېږي او کپنه کېږي نو جواب دا دی چې معمولی شته چې د هغه مقدار د بالټي د اوبو د مقدار نه کم وي نو په دې باندې د هغه اوبو په پاکوالي ناپاکوالي باندې اثر نه پریوزي هغه وب پاکي دي کچري شوتي ورته اوشوي د بدن نه او معمولی شوتي وي انو دغه وب پاکي دي او په دې باندې چې غسل وکي نو غسل کیږي دا ملګری تاسو کوي چې دا اخلاص باطینی سیز دی او کدا ظاهری سیز دی او دوی وی چې بعضی خلک کوئی پلان کی ته چې تا کې اخلاص نشته او بلبل ته وی تا کې اخلاص نشته آیا د اخلاص په ظاهره کې د معلومیدو ذرایع اومشته او کنيشته نو جواب دا دی چې اخلاص دې ته ویل شي چې یو عمل صرف او صرف په دې جذبه باندې وکړي شي چې الله تبارک وتعالى خوشاله شي الله پاک رضا شي اوس دا کیفیت دا د زړه سیز دی او باطینی سیز دی البته ظاهری علامات د دی وی او هغه دا چې کچره یو سړی نیک عمل وکي چا سره خېګړو کی یا یو ذاتی عمل وکي او څوک هغه ته تسلی ورنکی څوک هغه ته شاباسه ورنکی او د هغه پروا نه ساتي دی وی چې دا خو ما خدای لا کړو خدای براله اجر راکړي دا هم د اخلاص یو علامت ده چې د خلقو د تعریف اوګنوي نمبر 2 دا چې کچري د یو نیک عمل وکي او څوک ورته د هغه په مقابله کې بدو کی نو د هغه نیک عمل بار بازوتینا چې ما دا کړیو او غي دا کړیو ما دا کړیو او غي دا وکړو ځکه چې د بداړه کې سوچ کوي چې ما څه کړیو نه خو ما دې د پاره نو کړی چې ما ته مقابله کې او په جواب کې خو ریسپانس ملاوي شي ما خود دې د پاره کړیو چې زمانه زما رب رضا شي
نو دای علامات تی ظاهری. نو چې کچری یو سړی بل ته وی چې تا کې اخلاص نشته نو دا سیویل مناسب ندی. د بل اخلاص او نه اخلاص باندې تفسیری کول په ځای باندې دا فکر پکار دی چې په ما کې اخلاص شته او که نشته. الله تعالی دې مونږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي. دا ملګری تپوس کوي چې لږ سخت کار کولو سره بعض اوقات د تلی باندې د ګوتو ویخ کې بلبړکای راوخیږي یا لاس تڼاکې شي او هغې بلبړکای کې دننه اوبه وي. نو چې کله بلبړکای ماته شي او د هغې نه اوبه راوځي نو آیا دغې اوبو سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي؟ نو جواب دا دی چې دغه بلبړکای نه کمی اوبه راوځي او هغه اوبه بهیدونکې وي نو دې سره اودس ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا کاروبار کې چونکې دوکې زیاتې دي نو خریدار ته د یقین دهانۍ دپاره بعض اوقات دکاندار یا خرڅون کې سړی طلاق وخوري. ویزه چې د یو سړي ښځه وي نو هغه خو طلاق سمجھ کې راځي، خو لیکن که یو سړی داسې وي چې د هغه ښځه مړه وي او هغه طلاق خوري نو دا طلاق به واقع کیږي او که دې به څه حساب کتابي؟ نو جواب دا دی چې کاروبار کې بېایماني کول، دوکه کول دا زمونږه د شریعت په نظر کې حرام دي او ناروا دي. که یو سړی په صحیح طریقه باندې کاروبار کوي نو که څوک په یقین کوي او که نه کوي نو هغه به خپل کاروبار جاری ساتي. یو کس ته سودا وانري نو بل به واخلي، لیکن د یقین دهانۍ دپاره قرآنونه خوړل، قسمونه خوړل، طلاقونه خوړل دا یو انتهایی غلطه طریقه ده. بعض اوقات په دروغه باندې قسم وخوړی شي یا په دروغه طلاق وخوړی شي نو د ډېرې لوی خطرې ذریعه جوړیږي. تر کومې پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی نو طلاق په هغې ښځه باندې راځي چې کومه ښځه په نکاح کې وي او ژوندی وي. چې کله مړه شي نو بیا هغه د طلاقو د محل نه وځي. نو که یو سړي ښځه مړه شوي او دی طلاقونه خوري نو دا کار ناجایز دی. داسې نه دي کول پکار، خو لیکن که ښځه مړه وي نو په دې کې څه د طلاق واقع کېدو امکان نشته. که په نکاح کې بله ښځه وي نو په هغې به طلاق راځي، خو لیکن چې کومه مړه شوې ده نو هغه د طلاقو د خبرو نه بهر اوتې ده، هغه طلاقو د هغې سره څه تعلق پاتې شوی نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بیروزګاره وي او هغه د جاب دپاره کوششونه کوي خو څه جاب نه ملاویږي. په دې دوران کې هغه ته په بینک کې جاب ملاویږي نو هغه په دې بنیاد باندې د بینک جاب چې کوم دی هغه جاین کوي، هغه اخلي چې کما ته بل ځای کې جاب ملاو شو نو بیا به زه هغې ته لاړ شم او تر څو پورې چې بل جاب نه دی ملاو شوی نو زه به د بینک دا ملازمت کوم. نو دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې د بینک هغه ملازمتونه او هغه نوکرۍ چې په هغې کې براه راست سودي معاملو سره لین دین راځي نو دا خو به هر حال ناجایز دي. دا تاسو چې کوم صورتحال ویلی دی نو په دې صورتحال کې دې ته غور پکار دی چې سود دا حرام دی. د قرآن پاک د آیات په واضح الفاظو پر رڼا کې او سودی معاملاتو کې ملوث کېدل دا حرام دي. او حرام چیز زمونږ په شریعت کې هغه وخت کې انسان ته به قدر ضرورت جایز کیږي چې کله مونږ پښتو کې وایو کنه فلان کې باندې مردار علالیږي چې انتهایی حد پورې هغه د مجبورۍ عالم ته ورسي او بل داغه د رزق ذرایع نوي، فاقی وي، لوګي تندي وي نو بیا داسې صورتحال کې حرام چیز به قدر ضرورت هغه جایز کیږي. خو لیکن که دغه صورتحال نه وي نو بیا تاسو د بینک هغې جواب نه چې هغې کې تاسو سودي معاملاتو کې ملوث کیږئ د هغې نه کوشش د احتراز کولو کوشش وکئ، هغې ته مه ځئ او د الله تبارک وتعالی نه غواړئ، د شپې غواړئ، د ورځې غواړئ. الله تعالی به انشاءالله بهتر لار راوباسي. الله تعالی هغه خلق چې کوم په زړونو کې صادق او رښتینی طلب وي هغه محروم نه پاتې کوي. او بالخصوص په دې زمانه کې چې کوم یو کس د حرام او نه ځان ساتل غواړي
او حلال لار اختیارول غواړي نو لږ وخت د پاره ازمایش راتلی شي والله تعالی به ولا بهترین لار روباسي. دا خو د مسلې تر حد پورې خبره وه. دویمه خبره هغه در مشورې تر حد پورې ده او هغه د هر یو انسان په ذاتی حالاتو باندې منحصره ده چې ضروری نه ده چې انسان د رزق د ګټلو د پاره د جاب ولا لار اختیار کی. نورې ډېرې لارې دي، کاروبارونه دي، تجارتونه دي او پرایویټ وغیرہ نو کرای ناغي کوم بند کوشش وکي نو وقتی طور پاغي باندې وخت تیری. نو چې څنګه تاسو وایي چې هغه بانک وخت تیری د یو خجاب په امید باندې نو وقتی طور دی هغه چا سره بل ځای کې نو کرای باندې شي او پاغي دی وخت تیری د یو بهترین جاب په امید باندې. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس یو دینی پروګرام لاله شي او لشل مینټنانس تو کی او د عذر په وجه باندې بیا را پاسي نو آیا د به هم د هغه وعده مستحق وي کم چې فرمای چې الله تعالی دې ته بخنه کوي. نو آیا د لشل مینټنانس تی او بیا د عذر د وجه نه د پاسېدو په وجه د به دغه وعید او انعام نه محروم وي او کنه تر دعا پورې به شریک کېدل غواړي. نو جواب داده چې بهتره خدا د بنده دعا کې مشرک شي خو لیکن که عذر وي نو د الله تعالی ډیر لوی رحمت دی، ډیر لوی فضل دی، داغه د ذات نو امید دی چې د عذر په وجه باندې الله تعالی دی په د وخت نه مخکې را پاسېدو باندې دغه نعمت نه او دغه انعام او احسان نه محروم کوي ان شاء الله تعالی. عملګر تپوس کوي چې کله یو عالم دعا کوي او نور حضرات پاغي باندې آمین وای نو دغه آمین ویون کې د دغه دعا په میز کې د خپل متعلقینو د پاره د شاګردانو د پاره داسې دعا کول شي چې الله تعالی د دې دعا په برکت باندې زمونږ شاګردانو کامیاب کړي. داغه په دعا باندې آمین وای او میز کې نور دعاګانې کوي. نو جواب داده چې بالکل په دې کې څه حرج نشته، هغه باندې د امین وای او سره د خپل دعاګانې چې سکول غواړي ناغه کول شي. دا ملګری تاسو کوي چې د موږ نه پس منګه چې تسبیحات کو نو زمونږه سملګری هغه مونږ ته وای چې د خلاص په ګوتو باندې او په بندونو باندې با تسبیحات شمارل شي او د ګسلاس په بندونو باندې په ګوتو باندې تسبیحات کول دا جایز نه دي. نو د دې باره کې تاسو کوي نو جواب داده چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه د ګوتو باندې د تسبیحات مبارکي چې څومره روایت منقول دي نو هغه کې صرف یو روایت کې دا راغلي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د خلاص په ګوتو باندې تسبیحات کول. نو فقها فرمای چې افضل دادي چې په خلاص په ګوتو باندې تسبیحات وکړي شي خو لیکن که ورسره څوک د ګسلاس په ګوتو باندې تسبیحات کوي نو دا جایز دي، البته بهتر نه دي ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا معمولو چې د افضل او د پاک او د مقدس کار د پاره به خلاص استعمالو او دا ګسلاس و نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموما د ګندګۍ پاکولو د دغه کارونو د پاره استعمالو. نو که بهتر طریقه معلومول غواړي نو بهتر طریقه دا ده چې د خلاص په ګوتو باندې او په بندونو باندې تسبیحات وکړي شي. البته که څوک د ګسلاس په ګوتو باندې تسبیحات کوي نو ناجایز ویل هغه ته صحیح نه دي، جایز هغه هم دي اگر چې افضل نه دي.